زموږ استاد خبره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مبارک سیرت کې وا تر جبل نور یا غار حرا پورې او به د وحی راتل زګ تیر درس کې دا خبره و چې کعبه زړه یا به تور مثال زنانه و د هغه خدمت کولو په دې منځ کې د اینې صور د پردو واخصو هغه سره دیوالونه تخریب شول او یا په مکه کې بارونه زیاتو شول چې د هغه بارونو د وجه نه د دیوالونه ړنګ شول درونه دوه کې عرب جرګه وکړه جرګه په دې طریقه باندې وکړه چې دا به جوړو خو لیکن حرام مال به بکینی د زنا مال به بکینی وغیرہ به د چندې کمیدل په دې کوټه کې دا حتیم بار رسل به د عرب په حجر اسود باندې خپل بحث او محمد رسول الله باندې فیصله د زید بن عمرو ابن نوفل سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ناسته او زموږ رسول الله په تبیت کې یوازواله انتخابیدل غار حرا کې دغه وسیدل او به د جبرئیل ملاقات او د رسول الله ابتدایي وحی شروع کېدل دې زبر دا ویل شي و نن به دا خبره بیانېږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکل د خلکو نه جدا شوی واجباله خو غاڼو ځکه دا قانون دی چې د انسان په ځړ کې رڼا د توحید او د الله د بندګۍ شروع شي هغه به د خلکو سره د ناس دومره خوخه نه غني هغه به یوازې ځکه الله رب العزت یې دی او د عبادت او د سره تعلق زموږ د نبی په تبعیت کې الله دا خبره واچوله او ته درس کې دا حکمت هم بیان کړی شو د غلوه وجه دا و چې رسول الله به ټول امت رهبر تربیت کوونکې جوړیږي نو اول د تربیت الله کوي دغه نور سبب د قوم تربیت کو د باندې وش د اویس القرنی قول موږ نقل کړو چې سړی ورته خواله راغی ورته ویل چې زما خواله ولې را لوي زړه مې قید شو ستا خواله را نه مې زاد د سره بلکې مجلس به کوم دا سوچ به میګړ برابر شي هغه ورته جواب کوي چې والله قسم په الله ما په اچا باندې د شي ګمان نو چې هغه الله سره قیدیږي مگر اولنې کسته چې تو سوازي د رب العالمین سره قیدیږي په مخلوق باندې انس او محبت حاصلای دا سره کوم ناشنا سړی دا انسان چې څومره ځان لې پاغي وخت کې دا خوشاليږي ځکه د الله بندگی کوي او د الله اطاعت کوي او الله له انقياد نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبل نور غار حرا کې اوسېدو کله به 15 ورځې تیرې کړو کله به 10 ورځې او کله 15 حتی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام وې د حرا په غر کې جبل نور کې ما ایوه مش مسافری وکړه معنا التفات شم گاونډي خدیجه کبرا ورته خوراک سره تنظیم برابر او الته ورتله د سیرت بعضی کتابونو دم لیکلي چې رسول الله د خپل کور ماخره د غر له نقل برابر عبادت کو به خپل کور لراتلو یو وخت د اوقاتو کې جبرئیل علیه السلام ورته د انسان په شکل باندې راغی د الله نبی ویل چې د شپې د سړی زما خو راغی دا بسو کی ذکر رسول الله پر فقراو سره مسکینانو سره کومکونه کول خدمتونه کول نو خلک به کله کله خو راتلل جبرئیل علیه السلام چې کله ورته راغی د انسان په شکل کې په خپل شکل کې اول رانغی د ایلوی وجداده د محمد رسول الله ابتدا د واحده کچیر د خپل شکل کې راشي اجنه جزړې پړق بیل نشي مړ نشي ونه یریږي نو خاله شراغه ورته چې اقرا لوستل کوا ومال لوستل راشي به ورته ویل چې لوستل کوا وې په لوستلو پیغام دریم سره ورته چې لوستل کوا وې چې اول ولا ایسا غفنځه ایتونه نازل شو چې اقرا اول ولا بنوم در رب باندې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې زید سینې له زور کړم او په دې کیفیت باندې زور کړم حتی بلغ من الجهد چې زمانه خلوي است ید جبريل نه خلو وته دلیل به دې باندې چې جبريل علیه السلام زموږ استاد محمد رسول الله دې سینې پورې دومره ټینګونی وو چې دا غنه خلو وته بزور د جبريل له خلو وجه زموږ رسول الله به څومره زور ورکړي تیر درس کې به دا حکمتونه بیان شو چې رسول الله ولې جبريل زور کی څوک دا علم دا غور منتقل شي توجه مراد ده وغيرها اقرا د آیتونه نازل شو 15 آیتونه په دې کې لوی فائدې اهل المدارک لري د دې کې اشاره ده دیلا دنیا کې مسلمانان دي که غیر مسلمان د ټولو په نسبت باندې د کمال خبره ده چې انسان تعلیم ولري لیکلوس او کم سره چې وګوري چې زړه ترقې په طرف باندې ور روان شمه رب العالمین له ور نږدې شمه د الله وقار او د قدر زما په دې ځړ کې ځای ونی شي هغه په دې باندې چې اول لیکلوس وکي او به د قران او سنت مطالعه وکي او د صحابه او د سیرت نو به د الله عظمت د په دې ځړ کې را دنه نشي د اتفاقی فیصله ده د ټولو عقلمند په نسبت باندې دویم دې دا خبره د آیات کې اشاره ده لا چې لوستل بکې خو لیکن پنوم درب دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په تبعیت خو خوانه د بت پرستی کفر او شرک د بد معلومه دو ته درس کې دا ویل شو چې زید ابن عمرو ابن نوفل سره په مجلس کې کیناستو یو چا د غیر الله په نامه باندې چې الله کړه او خو له راو رسول الله صف وسش او بحیرام ورته ویلو وې ز تعالی قسم در کوم به اسم الله والعزى رسول الله ډیر سخت انتهایی غصه شو چې الله تو عزا دا شینه مال مې دا بلکې کمال یادې نوم د الله یاد کا هغه وې ز په نوم د الله باندې تعالی قسم در کوم وسل وسولونه کوا زه به وسره جواب کوم نو په دې وخت کې به اسم ربک معنا دا چې کله ته شروع کوي ګوره د رب په نوم باندې بل شروع کوي د بل چانو به نه راخلی
چې د پلاني په نامه باندې او د پلاني په اروا باندې او د پلاني په دربار باندې، بلکې اره مسله چې د هغه د رب العالمین په نوم. اخوند درویزه رحمه الله یو خبره لیکلې تذکرۃ الابرار کې 252 نمبر صفحه، وکله چې یو انسان یو سروې راوالي یو دربار د دربارونو لويسي انته ک د رب العالمین په نوم باندې ذبح ولینی کی ودا شی مردار دی، سړی مرتد دی او کزه په طلاق را زګه د شرک معاملې د نه وروته. سروې دی وړه په خپل پیسو دی خسر د الله په نوم دی حلال کی، لیکن دی دربار لوړل اخوند درویزه سے فرمایي وی دی کی دا شایبه او دا بویره چې رب العالمین سره دی په دغه شریک لکه حدیث ابو داود کې راځي چې د رسول الله نه ملګرو پښتنه وکړه موږ دا وکړل کو کنه وې د خو چا نه سند کړی بوت موت وغیرہ وینا به وسه ذبح کوي. نو دې سړي باندې وخزه طلاق ده، دا شی مردار دی او په خپل سره مرتد شو. به اسم ربک زمون دا تربیت رب العالمین وکي چې اره مسله تاسو کوونه د الله په نوم باندې. خلق الانسان من علق، وی ویل چې انسان خود د ټینګي ویني نه پیدا دی. علق کې معنا د جمع ده، دې کې اشاره و دی لا چې د دې انسان په معمولی او د وړو کې دماغ کې رب العالمین ډیر شي نه راجمع کی او دا حقیقت دی. انسان دې داغه وړو کې دماغ دی او کمزورې بدن دی، لیکن رب العالمین په کې ډیر علوم راجمع کړي دي، قران راجمع کړي دي، سنت د نبی راجمع کړي دي، سیرت رسول الله راجمع دي، د دنیا د ژوند طریقې به راجمع دي. د زموږ د الله د قدرتونو یو لوی قدرت دی. به ویلې په نوم د اغرب چې هغه خاوند د اکرام او د اجلال او د عزت ته الاکرم. څه مطلب؟ دا کوم کتاب چې تعالی رب العالمین نازل کړي دی یا رسول الله دا د عزتمن رب العالمین کتاب دی. د دې سره چې سینه یو ځکه الله تعالی عزت درکړي او دا تجربه ده. کوم سړي چې قران راخصره ځان سره یو ځای کړي د څنګه الله غي عزت من کړي ځکه دا په خپل د عزت کتاب دی. ابن کثیر په البدایه والنهایه کې دا خبره ذکر کړي د صحابهونو ایب ویلي چې كنا نعبد الحجر والشجره، وې موږ د انسانانو چې د کانو او بوټو بندګیم کوله، الله په موږ کې یو کتاب نازل کړي او دغه یو رسول راولېګو کتاب ور سره نازل کړي. کله چې موږ د دې کتاب رهبری او ومنه له دام خپل کې رب العالمین موږ له اوچت هدایت وکړي. یوازې موږ توجه رب العالمین په طرف باندې ووخته. سیدنا عمر بن الخطاب هغه دا خبره کړې ده، وی رب العالمین موږ له دین د اسلام قران او سنت باندې اکرام او عزت را کړې ده. وی کچرته د الله نه سوا موږ بل شي کې د خپل عزت او کامیابی ولټول هغه وخت کې الله موږ ذلیل او رسوا کی. الاکرم خوند اکرام دی او به پیدا قلم پیدا کړی دی، خودري ورته کړی په قلم باندې ډیر علوم الله د قران نه د قلم په وجه باندې رسېلي دي. علوم القرآن کې لیکلي تقریبا اویزر علوم دی په قرآن کې. خدا صرف دغه د علم خبره ده. عالم ابن قطان اصلي مسله دا رسول الله فرمایي دا د کتاب دی چې اهل علم ته مړیږي نه په ډیرو ویلو باندې زړیږي نه او کدا ټول دریابونه چرته رنگ شي او دا ټول ونی قلمونه شي او د دې قران حکمتونه لیکا دا به ارس ختم شي، لیکن دا قران به مقشن پات. زمونږ الله قلم پیدا کړي او اول پیدا کړي دغه مخکې به ډیر شي پیدا شي دی ورته وی چې لیکلو کوي څه بس خبره شروع شو دا ویل کدا دا حدیث مشکات کې تفصیل ټول راغلي دي. د ډېر عزتمن شي دی، لیکن نبی کریم علیه السلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې کثرت الاقلام، قلمونه بزیج. قلم په خپل عزتمن شي دی، لیکن د قیامت د علاماتو نوم دا یو معنا دا چې بازار لاړ شي ناشنا قلمونه به وګوري لکه دا اوس موجوده. تاسو د قلمونو دکان نه ورشه دغه عجیب قلمونه به کې وګوري چې حیران بشي. یا کثرت الاقلام دا معنا چې هر انسان به کتاب لیکي. یو سړي به علم لري یا به لري نه، بس کتاب لیک هیڅ اخر په خپل کتاب به ګمړی په طرف باندې لړ شي. د دې وجه نه تصنیف او تعریف او به خاص کر په علم القرآن او حدیث کې هغه انسان باید ولري چې پوره معلومات ولري. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله هغه په دې باندې مستقله مسله ذکر کړې ده چې بعض علوم د استاد نزدیکیږي او بعض مطالعه باندې د نشي کېږي چې تاسو خپل مطالعه روانه کړي او به ایست شرح شروع کړي. په دې شرح کې خپل د شي ګړنګونو لزان ورو غورځي چې ایست اخر خاتمه د انسان بیګړ وړي شي. د قلم باندې لیکل شوی دی او په دې کې ناشنا علوم راجمع شوی دی. ابن کثیر رحمه الله هغه باندې ځان لیکل کړي چې د ابتدا د دنیا نه تر قیامت پورې او به د قیامت د داخله دوه مسله او به د جنت مسله او دغه انعامات مسله دا ټول په قلم او د قران کې لیکل شوی ذکر دی. نو کله چې دی آیتونو پورې خبره ورسوله جبريل عليه السلام محمد رسول الله پرې خودو چې پرې خودو نور دار کتش د دې غارنه څلور غزه دغه طول
یا 2 غزه او حکم 2 غزه دغه پلانواله عرض نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راکته شو نو په دې وخت کې د دې غار په طرف بیرته نظر ورواچو چې ګوري جبرئیل علیه السلام په خپل شکل اصلي کې دی چې شپږ سو وزر لري مشرق او مغرب دا ټول د یو وزر لاندې کړي دي د مشرق په طرف چې ګوري د جبرئیل ورته مخې لراځي د مغرب په طرف چې ګوري او د شمال په طرف چې ګوري او د جنوب په طرف چې ګوري د رسول الله په ځړ کې یې رااله انسان دی اگر که په ټول انسانيت کې او په دې ټولو انبيو کې اوچت قیمتي انسان دی خو لیکن انسان عاجزي یو ناشنا کیفیت پر راغی کیفیت کې به دوه طریقې راغلي یو طریقه حلیلم دا فرمایي چې د زړه باندې ارشپر اعلی یو خوځیدل ور باندې راغلل دیمه طریقه دا معنی چې د دواړو ولو په مابین کې دا وکړه چې وره پیدا راشي دا لکه څوک دی دا په کم شکل باندې دی ځکه مخکې د مخلوق لیدل نه دلته به زړه کې دوه خبرې وګرځي د رسول الله عليه الصلاه والسلام یو دا چې راکته کېږي ځل سره د خبره وکړه چې لکه دماغ می ګډوډ نشي لیوانه نشم دیم دا معنی چې په ما باندې د شعر مسله اخلاص نشي شاعر باندې جوړ نشي سبب دا قریش به اسما پورې ملنډي کوي نو زب ځان وس وجنم زب ځان مړکوم تر څو پورې د دې خلکو د استهزاء ولا نشم دا خبره به زړه کې رااله کم سره چې لیونی دا خو دماغ به دغه نه ګډوډي شاعر چې د قران کې رب العالمین فرمایي د شعرا مبارک وي دوی وینا کوي او عمل به نه کوي یقولون وینا کوي به عمل نه کوي کله به چې مدینه له درځم صدا گنبد ما ډیر یادېږي او دا جنت البقیع می ډیر یادېږي او دا مسجد نبوي می ډیر یادېږي خو لیکن د دې سړي په خوا کې دغه محمد رسول الله د سنت برابر ته مونږ وکا ذکر وکا تلاوت وکا خبره وکا زړه ټک بیلېږي د يهودو خبره به ومني لیکن دا نشي منلې د نصارو خبره به ومني چې په اسلام باندې برید او تجاوز کړي که څوک ورته وي تیر به کې به غوږ باندې خو لیکن به رسول الله خبره نه مني دا دروغجن دي حتی تر دې وېکه د انسان د سینې د وینو زونه ډکه شي دا ډیره کده په نسبت سره دی چې دا شاعر جوړ شي کله چې د ایتونه نازل شو حسن ابن ثابت عبد الله بن رواحه دا محمد رسول الله شاعران و ابو رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله دا خو موږ بدیم الله بیان کړه الله رب العزت د نیکانو شاعرانو توصیف وکي الا الذين مگر هغه خلک چې ایمان راوړي او به انتقام د اسلام وکړو دا الله وکړي یو روایت کې دا چې ابن قیم رحمه الله په غاص الاحفان کې نقل کړی دی ودا شعر چشتي شعري په دشمن باندې د اثر کوي لکه څنګه چې هغه په مرمۍ باندې وشتري کیږي ابو جهل بد رسول الله د بينو بدی بیان ولا عبد الله ابن رواحه او حسن ابن ثابت به انتقام غصو قریش به شکل بمبارول رسول الله ورته ویل زه په خپل قریشی ما ته چې په قریش باندې رات کې ما سره بس کوي وی ویل یا رسول الله دسی به ورنه رابار کم لکه یو وخت چې سړی د وړو نه رابار کوي خو رسول الله به شکل پردیش شعر ویلي هم سم نه شو ویلي وما علمناه الشعر ترسو پوری خلق دا وهم پیدا نه کی نعوذ بالله من ذلک چې محمد صلی الله علیه وسلم شاعر دی یو ورځ به دا شعر ویلي ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي ویسه دی ګډ وډ کې ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزودي بالاخبار ابو بکر سے ورته د شری ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي او خو شیرونه صحابه ویلي دي حسن بن ثابت بویلي كالشمس في كبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا كلب اذا ولش وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروفه من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاج رسول الله توصيف بكو ابو لهب مرشير ویلو والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناسه فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سوچ پیدا شو
چې اسنه په ما باندې د شیر ملکه را جاری نشي او یا می دماغ ګډ وډ نشي ځان وژنم ځان مرکم د غره بوخه جمعي سره ځان لو ورزم لیکن جبريل ولیدو بر هوا کې ولاړ دی د خپې اوګدي دی په دې کیفیت باندې لکه سړی چې کرسي کې ناشي وی ویل یا محمد انك رسول الله اے نبی ته الله رسول و انا جبريل نبی کریم علیہ السلام چې کله جبريل ولدونه ایسه دماغ به دې خبر لور وخت هغه خبر به تلاړه په دې مزمز کې لګ نه وختش خدیجه کبرا څخه غلامان راولګل چې تاسو لار شي جبل نور الله او د رسول الله په مکه کې یو کور دی وګورئ چې ما خاون چرته لاړو په کوم خوا وې داخله چې دلته رانو رسول الله کور لراغه ورته وی ویلې ولې دنه وخت کې بس دې ورته وی ویلې چې زملونی پټ مې کې پټه د رسول الله په ځړ باندې یو اخلي رانه وتا شکل پټ کې شړې مړې وغیرہ ور باندې واچولا همدا आवाज کوي چې زملونی دلته به ذهن لدا سوال لري چې رسول الله نو خلت روانه ده دغه مناسب ده چې غسل وکي ولم بده پټيږي ولې قانون دا دی چې انسان باندې کله یره رااله هغه که سخته ګرمي ولې نه نو دا به یو ځکه ځان پټي برسم به ځان باندې راشي چې یو ځکه خیر شمه وی چې کله دی زنانه ور باندې دا شړې وغیرہ ور واچولا حتی ذهبا تر دې پورې چې رسول الله نه یره لاړه چیرې ته لاړه او چت شولو خدیجه له ویلې ته خبره نه وینا وې د شي ناشنا کیفیت راغی بر لاړه مې وسړې راغی او زه غي کې ونی ولم حتی بلغ مني الجهد خلاص ما نه وستا دې ما ته ویلې چې اقرا او دا پنځه ایتونه ما له ویلې به چې راکته شم د شکل لمه چې کاته شپږ سو وزرې لري دا ټول مشرق او مغرب هم څه باندې کړو او والله لقد خشيت زماده رب العالمین باندې قسم چې زه ویریدم علی نفسي بخفل ځان دې په خبره وکړه نو رسول الله ودرېدو دا په خپل ځمانه ولي ویریدو محدثین دلته به د حدیث سره پنځه معناګانې کوي توجه یو معنا دا چې رسول الله معلومه کړه چې دا خو نبوت دی خو د خپل بیبي خدیجه له وسدا خبره دماغو کې ورشوي چې ګوره زد الله د خوانه رسول مقرریږه په ما باندې به ایمان راوړي انکار ونه کی د سینه غزه تعالی یو چې زد الله د خوانه نبی مقرریږه او ته شیطان وسوسه درواچو نو به تلوي تاوان سره مخامخ شي والله قسم الله لقد خشيت على نفسي زب خپل زمانه ویری د معنا دا که تاسو ما انکار وکړو ګورسم به برباد کی د حکمت په طریقه باندې خدیجه کبرا له دعوت ورکی پوره مسله بیان کړه مداهنت مونږ کې په دې طریقه باندې ځان ورسو چې جنجالم جوړ نشو عبد الله بن عباس فرمایي وې د انسان په دې ځړ کې د سینې کې د دې ځړ سره ابلیس ګونډې ماتې کړې دي اذا ذکر الله چې کله یو سړی رب العالمین رايات کې نو دار ورسته شي او چې کله یو سړی د الله د ذکر نه غافل شونه ایسه خورتم وړاندې کې د ځړ له یو ټک ورکی وسوسه ورچوي او د وسوسونو د بچ کېدو علاج مخکې ویل شي لا اله الا الله بلا د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه اعوذ بالله ویل او چپ طرف د درې کرت لاړې تو کول دا دعوت خدیجه لور کې یا والله لقد خشيت على نفسي دا معنی ايه وېزه په خپل ځم باندې وېریدم چې په ما باندې د شیر ملکه جاری نشي یزلې ونی نشم د شي ناشنا مخلوق ما مال رااله سبب دا قریش ما پوری به ملنډ کې خان دی با یا زه وېریدم په دې باندې سبا که چرته جبريل زما خو راځي او به ما غي کې نشي دومره زور مال راکې زما خو بزړه پړق بیر شي ځکه رسول الله نه دومره غاړه خسته او دومره زور ورکړو چې خلته وېسا یا په دې باندې زه یریږم چې د ټول امت رهبر به جوړېږم دا خو ډیره ګرانه خبره ده چې د امت تربیت دی وکم دا مشر ډیر ګران شی دی د دې وجنه لا تحزن په نامه باندې کتاب دیږي کې لیکل دي یو بلار دی او بچی له وصیت کوي ويا بني لا تكن رأسا فإن الرأس مجمع الأوجاع ایزما بچیا ویسا ځان سر مو جوړوا ځکه دا سر د ټولو غمونو د ټولو دردونو جنړه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دا سوچ پیدا شو چې د ټول قوم زره خبر شمه دا ډیره ګرانه خبره ده د دې تربیت پسند کوم د الله نبی څخه ویل چې تاسو د امارت او د سواس مسله مکوئ کچا مشری درکړه بیواله الله دې کومک کوي دین کې وسبا مشر شه مو به د خلکو تربیت زما په دې غاړه باندې شي دا ډیره ګرانه تمامېږي او مخ یو درس کې ویل شو چې انسان په دین کې کله مشر جوړیږي په عمل صالحه د ګنا نه په ځان ساتلو د غفلت نه په ځان ساتلو
په صبر باندې یقین باندې د الله د انعاماتو شکریا دا خبره ورته وکړه خدیجه چې کله د محمد رسول الله خبره واورېدې ډیره وکړه زنانه ده کله باندې زنانه د انسان هغه ډیره کمالي زنانه انسان له پوره تسلی ورکوي او خاص کر په باب د دعوت کې او کله انسان له بعضي زنانه ته جوړي شي چې هغه درد سر جوړ شي ټول دعوت ته ګډوډ شي خدیجه ورته سوي ویلې شي رب العالمین ته نشر مې زکا ته شي سل رحمي قائمه حدیث بخاری کې راځي خپل ولی کوي او دا قانون دی چې کله انسان نیک اعمال کوي د دې انسان سره زموږ رب العالمین کومک کوي د رب العالمین کومک ګوره په اشخاص باندې نه تړل شي چې پلانې سه دی او پلانې د الله کومک به د سری او د سره بنې نه خدیجه دې اشاره وکړه تاکي اعمال دي او قانون داري چې د رب العالمین ملګرتوب هغه د عمل پورې تړل شوی کما کې یو عمل او د الله رضای الله ور باندې خوکیږي الله بس ما سره کومک کوي خو کداغه عمل زمانه چرته فوش زمانه شخصیت سره د الله کومک به نه به سره بل چا سره وکی چې رحمی کوي ته چې رحمه بارک حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وېدا به پولیس ورات باندې ولاړی کوم انسان چې قائم کړي هغه به تیریږي او چې چا قائم کړي نه لاندې جهنم له بغورځيږي صحابه ویل یا رسول الله سله رحمی دا معنی چې وسړی زمون خاله راځي موږ داغه خاله ورجودا سله رحمی دا ودا خو بدله ده سله رحمی دی له ویلې شي چې وسړی ستا خاله نه راځي او ته د رب العالمین د رضا لپاره ورشي امام بخاری رحمت الله علیه امام ابو داود امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل دی ټول باب خودلې دی چې باب ثابت دی په بیان د دې کې وسړی وګړي چې زمون پرېزه کې رب العالمین پر اخیره ولې دار سله رحمی قائم کی په ذکر باندې د ډوړې نه په مخ ورسره لاسونه منځلو باندې دا سنت طریقه نه بلکې ادب دی ځکه یوروي بکیره کثیر ابن سلیم اهل علم قربان کرام کړي لیکن که انسان په جنابت کې د لاس ګندې نه به منځل ضروری دي تقوا باندې د سر مازن اوسه به خوب نه کول باندې احسان باندې صدقه کول باندې سوري واقع باندې جهاد باندې وعده کول باندې تقریبا 2-3 اسباب علماء ذکر کړي و د رزق فراخي وې ته وسله رحمی قائمای او کوم انسان چې هغه باندې بوجي دا سره بوجو چتای او د کوم سړي چې کار نه تور د کار پیدا کوي معدوم لا یا یو صفت په اوچا کې موجود نه ته د کارو کې چې هغه ځان کې پیدا کی د ملما اکرام کوي او کوم سړي باندې چې په حق کې مصیبتونه راغلي دا غو تعاون کوي د تسلی ورته ورکړه کله چې دا تسلی رسول الله له ورسېده خدیجه الکبرى ډیره وکړه زنانه وا هغه لاړه د ترزوی خاله ورقه ابن نوفل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وحی په ابتدا کې سم موحدین نیکان خلق و یو باقي کې ورقه ابن نوفل عبید الله ابن جحش قص ابن ساعده ابو ذر رضی الله عنه او زید ابن عمرو ابن نوفل دا کسان و دا نیکان خلق د الله توحید او حقوق لیکن دعوت ډیر زور نه ورکوي ځکه چې مخالفت هم نه کوي یو دعوت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام او زید ابن عمرو ابن نوفل ناسو یو چا د غیر الله په نامه باندې څخه وکړاوړه رسول الله ته وچت شو دا زید سیب ته وچت شو زید سیب ویل به تعجب دا ګډ رب العالمین پیدا کړي تربیت رب العالمین کړي دي او چې د غیر الله په نامه باندې حلال وي خودمره مخالفت چا ځکه نه کوي چې دوی دعوت له دومره زور نه ورکوي وې دې ورقه ابن نوفل خو ولا ورته ویل خبر نه وینا وېزما په خاون باندې خود شي کیفیت بیګار راغلي دی د څه مسله و دا نو دوه روایت راغلي دي یو روایت کې دا راغلي دی رسول الله د ځان سره راوسته و چې تعالی ابقى ناموس راځي حدیث بخاری کې راځي چې کوم موسی علیه السلام راغلي دی دا جبرئیل دی ته د اخر زمانه نبی او پیغمبر جوړيږي دی ورته ویلي دویم روایت کې دا راځي خدیجه لري ویلي وېزما د ترلوري دی خاون لدی وای چې کلکشا زکه دا به د اخر زمانه پیغمبر جوړيږي او دا به د ټول امت قائد او رهبر جوړيږي او د ټول انبیو امام به جوړيږي دله اوس مسله شروع شو ورته وای کلکشا او به رسول الله له مخاطب شو وی یا الله رسوله وېدا د څه وخت په پتا باندې راشي چې دا قوم به ته وباسي الا عودیا دا ستاغونه مسله چې شروع کړي دا سره دښمنی شروع شوې ده خو کزه چرته اسمانو او زما په دې بدن کې چرته طاقت وي زبستا کومه کوم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی ورقه ویلې ولې دا قوم ما وباسي و دې خلکو زما وقار دوی په دې ځړ کې لري زما ډېر خدمتونه کوي زه ډېر امین ګڼلې ما صادق ګڼلې زما ډېر احترام ساتي و یا ساته
چا چې دا خبره شروع کړې ده چې لا اله الا الله اے خلکو نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه وې دا قوم دغه په مقابل کې راځي شوی دی ایست د علاقې نه شړلې دي الا عودي دغه سره دښمنی شوی ده د پیغمبر لوی چې ګوره بیدار به اوسېږي په دې لاره کې به باندې هجرت راځي او قسمه قسم مسله به راځي نو دیجه پوری دا خبره ورته رااله چې دا خبره ورته شروع شو چې دشي مسله به کیږي او دا خلک به ته د دې ځین او باسي او به بدر باندې تکلیفونه راځي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دماغ کې دا خبره ځان سره واخصه چې دا خوراله او دا خلک وزما دا مسله شروع کوي په دې منځ کې ورثه ابن نوفل وفات کمزور او ډیر پخانه سترګې انکار پر خودلې یو ورځ د رسول الله نه چې پښتنه وکړه چې دا به کم ځای کې وي ما په خوب کې ولید رسول الله فرمایي جنت کې بل وخت کې دا راغلي دي چې ما په خوب کې ولید او سپینې جامې اغوستلې وي دا کې نه د خبرې نه چې الله د ایمان تیر کړی دی اصحابه ابن حجر لیکلي دي چې د رسول الله په اوراني صحابه کې دامو دا چې کله وفات شو تقریبا 3 کاله یا شپږ میاشتې یا څه موده وحي رسول الله نه راتله وحي بند شو د الله نبی باندې ګډه پریشان شو چې جبريل راتلو اوس ما خپل به وحي راوړل اوس دا قص شو دا وجه سره دینه ورستا رب العالمین به وحي شروع کړو د آیتونه نازل شو د سوره مدثره یا ایها المدثر اخره پوری قوم ودرګه خلق یې روا د خپل رب عظمت بیان کا معنا یې په دعوت کې شروع کا دعوت کې په دعوت کې او دعوت کې دا د رب العالمین عظمت د الله وقر همیشه د خلق له بیانوا د دې وجنه چې کم تعلیم د قران او سنت نه استری شوی همیشه باغ خلق د الله او د الله د رسول عظمت خلق له یادي او کم خلک چې د قران نه لري هغه د دنیا عظمتونه غړي کړه ولې پلاني سره دومره امکانات دي او د پلاني سره دومره طاقت دي او پلاني سره دومره فوج دی او دا مسله دا سوره مدثر کې رب العالمین ویل چې ما عظمت خلق له غړي کې وردان نه کې چې زمونږ الله ګوره دومره لوی دی زمونږ الله د اسمانونو پیدا کړی دی او د عرش پیدا کړی دی او کرسي پیدا کړی دی او جبريل پیدا کړی دی او دا دومره لوی الله دی او د مخلوقات پیدا کړی دی او جنت او جهنم دی تر څو پورې داخله د الله نه بده غړي کې وېری دا مسله د خلق له وکا او خپل جامه دې پاکه کا جامه چې کله پاکه کړه معنا دا چې غلط کارونه په جامعه کې مکوا یا صفه جامع اغوندا کله چې دا دعوت کې ګورتاله په دې کې تکلیف رسیږي نو فس پر ته صبر کوي صبر په تکلیف باندې وکړي رسول الله اوچت صابر انسانو په مشکله عبادت باندې به کوي رسول الله به دومره صبر کول چې د خپل مبارک به اوپر شي دي او د ګناهونو نه ځان ساتي د ګناه نه سره به کله ځان ساتل شي یو دا چې د انسان په ځړ کې د ګناه هغه اضرار پریوزي چې لکه بده کې دغه نقصان نه دي لکه به یو بد نظر کې سل نقصان نه انسان لرسيږي دیم رب العالمین نه سړی حیا وکي او دریم د الله رب عزت یې په دې ځړ کې سړی راولي څلورم رب العالمین محبت او پنځم د نعمت قدر چې سبب د قیامت د ګناه د وجنه الله سبحانه اخلي شپږم د خپل بدن باندې شفقت وکي و علم د قران او سنت او سړی ځان سره خپل کې د ګناه نه ساتي اتم واړو امیدونه ولري نه هم به زیات قرانونه نه کوي ورسمه قوي ایمان لیکن وی شکل دغه عمر دی و زید ابن عمرو ابن نوفل له وی دوله شامله الته د يهودانو پښتنه وکړه چې موږ تاسو دین تابعداري کوو موږ خدای حق لار وکړه وې موږ د دین تابعداري مکو کې تاسو باندې بدل الله غضب راشي څه مطلب اول بدر باندې غضب راشي ورسره به در باندې خیر یاده مانه چې موږ د دین ټول ګډ وړ دی دینه سوارو لاړ وې ویل چې ګورس موږ خبره مې مانای زګه په تاسو باندې بدل الله غضب راشي او د الله لعنت براشي صحیح دین چې تاسو باندې هغه ابراهيم عليه السلام حنیف دینو مانای نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکل دا وحی شروع شو سوره مدثره نو په یو څو طریقو باندې د وحی راتله یو طریقه امام بخاری رحمت الله علیه وغیرہ فرمایي چې په دې ځړ کې به الله یو خبر ورواچوله خوب به ولید خوب د رسول الله دا خوب اگر که ظاهری د موږ له ودک کاری خو په واقع نفس الامر کې دا بیدار دی دویم دا معنا جبريل به خپل راغی او په دې ځړ کې به دا وحی ورواچوله لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ما خپل راغی او دا خبره مال په دې ځړ کې راواچوله چې دا نفس خپل رزق تکمیلي دغه نور څه به مړ کیږي او کله به د دوه تر کلبي صحابي په شکل باندې ورته راغی او کله به د باندې په شکل باندې ورته راغی چې چا به بالکل پیژندل نه شو لکه حدیث جبريل کې راځي
صفا جامع او تکتو رنگ د وختانو کسته شکل او د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې احسان سره ویلې شي ایمان سره ویلې شي اسلام سره ویلې شي د قیامت باره کې ته پوښتنه ونه وکړه او کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام له وحی راغلی په دې طریقه چې بره معراج له خطر لري او کله رب العالمین سره مخه خبرې کړي لکه د درې انبیو سره چې یو آدم علیه السلام دی نبی مکلم کم خلک شوی چې آدم علیه السلام نبی نه دی اهل علم لیکلي چې دا زنديق دی زنديقه د سره خبرې شي ویلي د موسی علیه السلام سره خبرې شي ویلي زموږ استاد د محمد رسول الله سره خبرې شي ویلي نو غار حرا کې په د باندې وحی رااله دغه نو سره خدیجه خواله راغی هغه تسلی ورکړه او به د ورقه مې نو فل خواله لاړل هغه مرته ډېری خبرې وکړي به وحی بند وا درې کله شپږ مې شروع به وحی شروع شو او د سوره مدثر د آیتونه نازل شول او څلور پنځه طریقې دغه د وحی چې یا به ورته خوب کې خبر رااله یا به زړه کې ورواچولا یا به یو صحابي په شکل باندې راغی یا یو باندې شي یا به ځان لپاره معراج لوخي جو یا ورسره رب العالمین مخله خبره وکړه را روان چر شوی برز ان شاء الله به د رسول الله هغه مسله شروع کیږي چې کله دا نبوت شو او ایمان نور باندې راوړل اولنې ایمان شور باندې راوړل خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها